کلونه مو شلو او تاسو اوسم د اولاد غونډه کې د عظیم نعمت نه محروم یې 2015 لاړلې 2016 راړلې او تاسو اوسم د اولاد غونډه کې د عظیم نعمت نه محروم یې نن 22 دسمبر د پیر ورځ ده او مونږ په حیدر مومند هومیوپیتھک جنرال هسپتال پیښور ښار کې موجود یو څنګه چې ډیرو ته معلومه هم ده چې د پیر د ورځې نه واله تر د هفتې ورځې پورې زه به ذات خود په خپله باندې د پیښور ښار په دغه هسپتال کې موجود یم نننی پیغام زموږ د هغه بې اولاد جوړو د پاره دی چې موږ ورته بار بار پیغامات ورکړي دي او د هغې باوجود هم هغې لګیا دي کله یو ډاکټر بدلوي کله بل ډاکټر بدلوي لږه مسله یو ماینر مسله یا په نارینه کې را روانه ده یا یو ماینر مسله په زنانه کې را روانه ده او د هغې دپاره هغې لګیا دي ډاکټرز بدلوي را بدلوي کله یو ایم بی بی ایس ډاکټر له ورځي کله بل ایم بی بی ایس ډاکټر له ورځي موږ دا نه وایو چې تاسو غلطه کوئ منمه چې سین دیوالي وي هر یو بوټي ته لاس ورچوي نو څه نه څه خو به کول غواړي خو تاسو بیا هم غلط ادا کوئ تاسو کوم ډاکټر له ورغلي یې هغه ډېر تکړه ډاکټر دی تاسو کوم ګاینیکالوجسټ له ورغلي یې ډېر تکړه ډاکټر به وي خو د بده مرغه هغه دوی په تاسو باندې کار نه دی کړی نو بجای د دې چې موږ ډاکټران بدلو را بدلو ځان له نور وخت ولې ضایع کوئ کلونه مو وشلو او تاسو اوسم د اولاد غونډه کې د عظیم نعمت نه محروم یې 2015 لاړلې 2016 راړلې او تاسو اوسم د اولاد غونډه کې د عظیم نعمت نه محروم یې کچری یو زنانه ته دا لګیږي چې ما ته بار بار ویل کېږي چې تا ته پی سی اوز دي یا بار بار راته دا ویل کېږي ستا زخم دی ستا وزن زیات دی ستا داسې یو ډېر معمولي غونډه کې مسلې کې هغې رانیولي وي او ورته دا وایي چې دې په وجه باندې بچي نه کېږي یا دې سره تړلي شوي هغه نارینه چې هغې ته دا ویلي شوي دي چې ستا کم سپرم دي کم ایکټیو سپرم دي هغه ډېر کم دي یا انتهایی زخم را روان دی پیپ ډېر زیات را روان دی یا د ویروکوسل مسله ده هایډروسل مسله ده یا د دې سره ایزوسپرمیا ده یا اولیګوسپرمیا ده او تاسو ډېر وګرځېدلی علاجونه مو وکړل او تر ننه پورې تاسو هغه خندا وانه اورېدله هغه د ماشومانو جړا مو وانه اورېدله تاسو نن هم د اولاد غونډه کې د عظیم نعمت نه محروم یې نو دا تاسو په خپل ځان باندې ظلم کوئ او په خپل را روان مستقبل باندې ظلم کوئ مهرباني وکړئ خپله علاقه کې یو تکړه هومیوپیتھک ډاکټر وګورئ که نه وي نو زموږ دا ایکسپرټي ده بار بار موږ دا وایو زموږ دا ایکسپرټي ده د پیر نواله تر د هفتې ورځې پورې زه او زما سره په دغه هسپتال کې زموږ کوم سینیر ډاکټرز دي هغه موجود وي موږ په سلا مشوره باندې د یو بیمار دپاره د هومیوپیتي د سنګل ریمیډي انتخاب کوو او انشاءالله تاسو څنګه وینئ اکثر زموږ دغه ما پرون هم چاته دا خبره کوله مال تېره ورځ زموږ د هسپتال او پی ډي د سیوا لکه چې د مټیانو په دکان کې ناستي دومره مټیان دومره ګفټونه خلک راوړي دي کې داسې ډېر خلک شته دی چې د هغې زموږ نه علاج کړی دی او د هغې د اولاد د مسله واره شوې ده هغې بیا موږ له راغلي هم نه دي ولې چې د هغې خپل کوم مطلب دی هغه پوره شوی دی په موږ باندې بیا څه کوي نو زه ټولو دا ویل غواړم هغه ورځ به لرې نه وي چې تاسو به هم د دغه مسلې به مو اواره شي الله تعالی به نیکمله اولاد دله درکوي نو ټولو ته مو دغه پیغام دی دې هسپتال کې خصوصي توګه باندې پیښور ښار کې موږ د داسې بیمارانو یو بهترین ډایګنوز کو بهترین معلومات کو بلکې د ستاسو بیمارۍ ستاسو مسله خو الریډي زموږ الوپیتھک کوم ډاکټرز دي هغې ډایګنوز کړې ده معلومه کړې ده اوس د هغې دپاره صرف غونته کې ریمیډي چې کومه ده نو هغه بدلولي دوایانې بدلولي نو مهرباني وکړئ تاسو زموږ د پیښور ښار د هسپتال نمبر په 11 تاریخ او په 26 تاریخ باندې ځان له ونیسئ او بیا هم دا وایم دی کې داسې بیماران شته دي چې اکثر موږ له کله راځي نو یو زنانه له نمبر اخیستی وي یا نارینه له نمبر اخیستی وي نو که چېرې څوک د بچو علاج له موږ له راځي او هغې ته دا لګېږي چې موږ ښځه او خاوند به علاج کوو نو دواړه به نمبر اخلي دا نه چې مطلب یو نمبر اخیستی موږ به دواړه ور دننه کوي دواړه به ګوري د دې دواړو دپاره ټایم ورکول وي یو بیمار باندې بیل ټایم لګېږي بل باندې بیل ټایم لګېږي زموږ مقصد په ټایم ورکولو کې دی تاسو ټایم واخلئ چې موږ 2 بیماران یو موږ یو بیمار دی 3 دي هغه به تاسو واخلئ وزټ به وکړئ او انشاءالله الله رب الجلال به نیکمل اولاد درکړي